हमें मजहब को सियासत में नहीं लाना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, तो फिर इस्लाम के नाम पे क्या सियासत होती है? हमें मसाजिद को सियासत से दूर रखना चाहिए, हमें मदारसों को सियासत से दूर रखना चाहिए। په دې بنیاد باندې د نشل پارټي چې دی وخت کم صدر دی امیر ولی خان د دادری خبرې راټینګ کړې دي چې یو به سیاست به د اسلام سره هیڅ قسم تعلق نه دا سیکولریزم دی. دویم چې د سیاست به د جماعت او د مدرسې سره تعلق نه دا د سیکولریزم اصطلاح ده چې د سیاست به د کلیسې سره او د کلیسې به د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه. او دریم اصطلاح دا ده چې مذهبي خلک به چې د خلکو تربیت کې پاغه کې به د مذهب نوم نه استعمالي. دا درې واړه دا چې کوم انټرویو کړی دا درې واړه د دې پس منظر وګوره دا سیکولریزم دی چې دا سړی سیکولر سوچ واره دی د مذهبي سوچ نه لري. او د سیکولریزم مطلب هم دا دی دا غي معنی هم دا ده چې لا دینیت لا مذهبیت. او په اکسفورد ډکشنری کې دا خبره لیکلې ده پاغه کې د سیکولریزم دوه تعریفونه کړی دي. یو تعریف دا کړی چې دا خلک لا دینیت طرف ته متوجه کوي او دویمه خبره دا کړی ده چې د تربیت په د دین سره تعلق نه د دین به د اخلاق سره هیڅ تعلق نه. یعنی ته به وسړي دا خبره نشي کولای چې زمون اسلام دا خبره کوي چې ته اخلاق والا جوړ شه دا خبره باندې کوي. دا د سیکولریزم اصطلاح نه ده. یعنی ته به دین په یو ځای کې نه استعمالي، ته به د مذهب نوم په یو ځای کې نه استعمالي، نه په سیاست کې استعمالي، نه په تربیت کې استعمالي، نه په اخلاقو کې استعمالي، نه په یو بل داسې یو میدان دی چې الته کې خلک ناستي. مطلب دا چې لکه ته مذهب په یو ځای کې نشي استعمالولی. د هر چا خپل خوښه ده کدی په مذهب باندې هر څومره عمل کوي دی په هغه کې اختیارمند دی. دې ته ویل کېږي سیکولریزم. نور معنی بلا شي نور معنی شوی دي د دې نورم ډیر ذات معنی شوی دي. خدا زتا ته هغه خبره کوم چې کومه خبره داغه د خبره سره موافق ده. علما نه پاکستان ته ولې خطر ده ځکه چې علما مذهب طرف ته خلق راخي، اسلام طرف ته خلق راخي، قرآن طرف ته خلق راخي. علما د اسلام په سایه کې د اسلام په سوري کې د خلکو تربیت کول غواړي. او سیکولریزم وایي چې نه چې ته د خلکو تربیت کې ته باغې د اسلام نوم نه استعمالي، ته باغې د مذهب نوم نه استعمالي، ته باغې د جماعت او مدرسې نوم نه اخلي، ته باغې د کلیسې او د ګرځې نوم نه اخلي. د دې د وجه نه دی دا خبره کوي چې چونکې پاکستان کې مذهبي سیاست دی او دا خلک مذهبي سیاست کوي او دا نارې لګولې چې موږ سیاست کوو خو د اسلام په نوم باندې کوو. او د سیکولریزم مقصد هم دا دی او د دې اسلام دې لپاره وضع شوی ده چې دی به سیاست دا به د مذهب نه جدا کوي. په دې بنیاد باندې د نشل پارټي چې دی وخت کم صدر دی امیر ولی خان د دادری خبرې راټینګ کړې دي چې یو به سیاست به د اسلام سره هیڅ قسم تعلق نه دا سیکولریزم دی. دویم چې د سیاست به د جماعت او د مدرسې سره تعلق نه دا د سیکولریزم اصطلاح ده چې د سیاست به د کلیسې سره او د کلیسې به د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه. او دریم اصطلاح دا ده چې مذهبي خلک به چې د خلکو تربیت کې پاغه کې به د مذهب نوم نه استعمالي. دا درې واړه دا چې کوم انټرویو کړی دا درې واړه د دې پس منظر وګوره دا سیکولریزم دی. دا بل خبره نه ده. نو زما گزارش دا دی، زما عرض دا دی نشل پارټي والا ته چې تاسو چونکې مسلمانان یې تاسو لا اله الا الله کلمه ویلې ده او په دې خبر تاسو موږ نه خپويږي چې اسلام د سیاست نه بغیر نه نافذيږي. ځکه چې د 1800 نه مخکې چې څومره سیاست شوی دی دا ټول د خانقاه نه شوی دی، دا ټول د مدرسې نه شوی دی، دا ټول د جماعت نه شوی دی. دا خو د 1800 نه بعد دا اصطلاحګان وضع شوي چې د کلیسې به د سیاست سره تعلق نه، د جماعت به د سیاست سره تعلق نه، دا شان د مذهب به سیاست سره تعلق نه. دا خو د 1800 نه پس اصطلاحګان راغلي دي. ټول چې کوم د سر یو نیم څه کالم نه کېږي. نو قدیم چې کوم تاریخ ته د نبی له صلوات و سلام نواله تر د دې دوره پورې اسلامي چې کوم تاریخ ته په هغه کې اسلامي چې کوم سیاست شوی دی نو هغه د اسلام په نوم باندې شوی دی او د اسلام د نفاذ لپاره شوی دی. نو لہذا
دا خبره کول چې اسلام جدا سیاست جدا دا زموږ اصطلاح نه ده، دا د اسلام اصطلاح نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام د بقا لپاره سیاست کړی دی، تبلیغ هم د اسلام د بقا لپاره کړی دی، جهاد هم د اسلام د بقا لپاره کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو تربیت هم د اسلام د بقا لپاره کړی دی. صحابه کرام هم سیاست د اسلام د بقا لپاره کړی دی، د اعلی کلمت الله لپاره کړی دی. دغه شان تر د 1800 پورې عمدغه سیستم را روانو چې څومره سیاست شوی دی په هغه کې علما کرام او سیاست به علما کرام کو بچاهان له علما کرام مشورې ورکولې چې کوم وزراء هغه ټول د علما کرام زیر سایو، چې کوم بچاهان ټول د علما کرام زیر سایو. دا خو د 1800 نه بعد چې کوم بیا انګريز یو بیماری خور کړه، یو وبای خور کړه او هغه دا و چې مذهب به جدای سیاست به جدای، نو زمونږ مسلمان په دې بیماری کې اخته شو او دی چې نه مولا به جدای او سیاست به جدای، مولا به جدای او سیاستدان به جدای. دا اصطلاح اوس راغلی ده. د لحاظه د اسلام بقا د سیاست نه بغیر ناممکنه ده، د اسلام بقا د جهاد نه بغیر ناممکنه ده، د اسلام بقا د تبلیغ نه بغیر ناممکنه ده، د اسلام بقا د تصوف نه بغیر ناممکنه ده، د اسلام بقا د درس او تدریس نه بغیر ناممکنه ده. لہذا مونږ له پکار دي چې مونږ سیاست کوو، صرف اور صرف د اعلی کلمت الله لپاره سیاست کوو. قومونه په دې باندې آبادیږي چې هغه سیاست د اعلی کلمت الله لپاره وکي، او که هغه سیاست د خپل ذات لپاره کوي یا د خپل ملکی مفاد لپاره کوي، او ملک ختمېدو والده خو د الله نوم نه ختمېدو والده، ذات ختمېدو والده خو د الله ذات ختمېدو والده نه دی. نو لہذا چې مونږ سیاست د اعلی کلمت الله لپاره کوو دا یو عبادت شو. څنګه چې مونږ جهاد د اعلی کلمت الله لپاره کوو عبادت دی، دغه شانتي سیاست چې د اعلی کلمت الله لپاره دا سیاست دی. څنګه چې تبلیغ د اعلی کلمت الله لپاره کې دا ثواب دی، دغه شانتي سیاست چې د اعلی کلمت الله لپاره کې دا عبادت دی. نو نن سبا چې کوم خلک دا خبره کوي چې اسلامي سیاست نشته، نو دا هغه ځان پټي، عوام له دوکه ور کوي، عوام په دوکه کې چولې دي، په خپل کار نه کوي د اعلی کلمت الله لپاره او نور مفکی دا کار نه، په خپل د اسلام د بقا لپاره جنگ نه کوي او نور منه کې جدا سم کوي. لہذا دا سیاسی دور دی، په دې کې به سیاست نه کار اخلي. دا سیاسی دور دی، په دې کې به سیاست کې د اسلامي اصولانو به سیاست کې د اسلامي اصولانو به په جمهوریت کې چلےږي او په هغه جمهوریت باندې چې کوم د اسلام نفاذ دا چې کوم دی یقیني کې. لہذا دې خبرو احتیاط پکار دی، او چې څومره چې باټې والا زمونږ ورونه دی هغې له پکار دي چې هغې په دې خبرو باندې غور او فکر وکړي، انشاءالله دې به کامیابۍ طرف ته راشي.